بل صورت کی دیتا سورہ فرقان وئی ذکر دی کہ سر کے دا فرقان کلمہ ذکر دا طول انا مولی شپدینم سران پنجشتم صورت تے پہ اعتبار دا جمع اور 2 اختم دے پہ اعتبار دا نزول سورہ یاسین نرس سورائل شوئے دے سورہ یاسین 1 اختمو ادا 2 اختم دے دا دی صورت ما قبل سرا داروت مناسبت تے مخ ابتداء دا صورت سابقہ کی اگر صورت انزلنا و فرضناها دا صورت دا قرآنو عدلت ذکر دا قرآن دے صورت جز دے دا قرآن نا دا جز دا کل مینس کے مناسبت چکم دے دا ظاہر دے نو آن تاخر کی لا ما فی سماوات فی الارض مضمون دا توحیدو دلتا الذی لہو ملک السماوات والارض بیا مضمون دا توحید دے نو دا لمخ کی دعوت اتباع دا نور الہی تا اور دل طرف دا موانی دا نور الہی دا چکم دے دا پارا موانی دی دا غیر رفع اللہ ذکر کی دا دی صورت موضوع سورہ نور کے دعوت نور تا اور دی کے رفع دا موانی دا اتباع دا نور الہی دا چکم موانی دی دا غیر رفع اللہ ذکر کی دنو منیر کو خلاصہ اجمال المسائل الثلاثه اجمال دی درو مسلو توحید قرآن حکیم اور رسالت ورد علی المنکرین اور رد پا منکرینو باندے و بیان دفع شبہتہم علی الرسالت کم ددی پر رسالت باندے شبہوا داغی دفع بم اللہ بیان کنو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک لید الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بابرکت تے لوید صفات المخلوقیننا اغزات کہ نازل کرے دا فرقان قرآن تا فرق فارق دا ماں حق دا باطل کی علی پخپل بندہ بان اضافت تعبیر پار تشریف دے اللہ مقام تشریف کے پا عبدہو پا عبداللہ پا دی بان تعبیر کی لیکون عالمین نذیرا چشی دا بندہ دا خدای دا عالمین دا پارا یرون کے الذی حق خدای لہو ملک السماوات والارض بادشی اسمان ازمکو دا ورمی ولدن نین سے لولد رد پاچی سو خدای لولد ثابتی ولم قل شریکن فی الملک انشت خدای شریک پا بادشاہی کی ولا کل شیئن پیدا ہر شے دا ہر چیز خالق کا ارادی کے جواہر دی خالق دا غیر اللہ دے دا بندہ کسب دے اور دا اللہ خلق دے فقدرہو تقدیرا اندائی کے پا اندازہ قولو سلام واتخذو من دونی آلہتن دا رد پا دی مشرکینو بانی نسلی ما سوا دا اللہ نا آلہا لا یخلقون شیئن دی نشی پیدا کولے حس شے وهم خلقون پخپل مخلوق دی جمادات تی محتاج دینو ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ندی مالکان زانو خپل لرا ند ضرر او ند نفع ملکون موتا ولا حیتا ولا نشورا نہ مالکان دا مرگ دی نہ دا جن دی نہ دا جدا جم دی کولو دی دا خوریدو دی نو الہ خواغی چی دی طول خبر قدرت تنی قال الذین کفروا ویا کسان چی کافران دی ان هذا الا افک افتراہون نہ دا قرآن مگر دروغ دی زانے جوڑ کر دے انو علی قوم آخرون نور قومونو سر پہ مقابل سر چدے دا امداد کر دے سوکی سلمان فارسی تا کھولے سوکی بلو تا کھولے دے فقط جاؤ ظلم وزورا دیرات پر ظلم سرا اور دا دروغ ہوئی اور ظلم دے وقالو وائی سوک بگداوئی اساطیر الاولین دا کسی دا پخانو خلقو اکتتبہات دا لکلی دی فیتم لعلی بکرتم واسیلا دا پدل استیشی سباو بیگان قلت ورتو آیا انزلہ الذی عالم السر فی السماوات والارض نالکے دی کتاب لرا آغا ذات اللہ چے عالم دے پپٹو اپخکارو بانی پاسمانونو اپدمکو کے انہو کان غفور الرحیمہ بشک اللہ بخون کے دے اور رحیم دے رحم کو ان کے دے دو دیا شبے دفع کی وقالو وائی دی مال حاضر رسولی سدی دی پیغمبر لرا یا کل الطعام چدے طعام خوری ویمشی فی الاسواق و بازار تجی لولا انزل علیہ ملکن اللہ بدوانی و ملک فیکون ماہو نذیرا چید سر ارون کے داد دی شبوا اور القا الیہ کنزن یاد دی خزانہ غردولشی او تکون لہو جنتن یاد دی جو باغوی دمیو یا کم یاجینا خوراک کئی وقال الظالمون اوی ظالمان ان تتمن الا رجلا مسحورا تبانو ما دیو دی آبان سحر شوینے انظر گورت اے مخاطبہ کیف ضربو لک الامثال تار پار بیانی مثالونا کل پا مسحور سرا کل پا ساحر سرا کل پا کاہن سرا کل پا شاعر سرا کل پا مجنون سرا فضلو
دی گمراه شوی دي لن سبیلا دی طاقت نه لري دلاره دی د پیغمبر معیار دا غني چې بازار ته بنځي خوراک باندې کوي خزانه به ور سره باغونه به ور سره د پیغمبر معیار خدا نه دی دادی چې کوم وای کنه څنګه تاسو مستعد سبیلا دی طاقت لري د حق لاري دا دویمه رکوع شروع کی د سوره فرقان نه مخکې سوالو چې نبی سام کا نبی وې د لپاره به باغو د به خوراک نه کو د به بازار ته نه ته دی رکوع کې الله دا غي جواب ته ذکر کوي دا ما قبر سره دی ربط او مناسبت د دې رکوع خلاصہ بیان د مسلې د رسالت ته او تذکیر د بما بعد الموت او انکار د مدلینو ده د ادلال د دوالینو نه او سبب د نشان د ذکر اشتغال په متاع دنیا دنیا باندې ځکه دنیا سره انقلاب دا د رسالت مسله بیان کی بما بعد الموت تذکیر به وشي د مدلینو د ادلال د دوالین نه انکار به ذکر شي سبب د نشان د ذکر به وشي اصل اشتغال په متاع دنیا باندې دنیا خسر انقلاب ده کنه تبارک الذی لوی صفات المخلوق نه هغه ذات ان شاء اراده ولري ذالک خیر من ذالک غور الذین اسدی جناتین تا دنیا باغونه یادوي الله الاخرت باغونه تیار کړی تجری من تحتها الانهار یہ لاند لون دینا نهرونه وای اقتابو تعالی معنی بل کذبوا بالساعه بلکہ دی تکذیب کوئی په قیامت پانی اور تندان میں کذب بالساعه سعیرا چک ان تکذیب د قیامت کی د پا تیار کې جہنم اور سودون کې ازاراتهم چې کلوینی دا جہنم دوی لرا وی دین معلومی لان لجهنم عینان یا مراتین زبانیه دی او ملک مرادی اولی مکان بعیدنا سمعو لها اور یہ بدا پار جہنم تغیزن جوش غصہ و ذفیرہ آواز دا جہنم غرغنڈی بئی دا تنور چوا چوری شم داغی آواز اوری او دا خود جہنم غرغنڈی دی اذا القو منها مکانا دویقا اگردور چیز جہنم نے و مکان تنگ تا مقرف دی ببن کڑشی پاگا زنجرونو کے داونالک سبورا دی ببلیو کی سبور وا سبورا وا ویلا وا مصیبتا دا بوئی اللہ بوتوئی لا تدعو بسبورا واحدا مبلینن یو ہلاکت ودو سبورا کثیرا ابل ہلاکت دیر قل اذالک خیرن تو اے دغ غور دا جہنم ام جنت خلتی و دا المتقون کناغ جنت و دا متقون سرا بلکہ جنت غور دے نو دیکھ جنت لار اختیار کہہ کرم کانت لهم جزاء و مسیرا دیر رہی نپار متقینون جزا او زید کردی دو لهم فی آما شاؤون خالدین دی لئی جنت کے چی ارادوی ہمیشہ وی نفس اشتحال لري سترګ بل لذت مومي کان علی ربک وعدا مسئولا دا پرب صاحبانی وعدا سوال کړی شوی او من یحشرهم اریات کی جمع کی دی لرا ومعبودون اتی معبودان باطل دی من دون الله من ذوی العقول وغيرهم فیقولوا انتم اضللتم عبادی تاسو ما بندگان گمراه کړیو هاولای چې دادی ام هم دل السبیل کنه دی لار روکا کړیو ټول به خدای طاقت گویور کی قالوا سبحانك باقی تعالی اے اللہ ما کان بغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء نسمن تمنگونی سی ما سوادستانا دوستان ولكن متاتهم تعدیل نفور کرے و سامان دی دنیا برابر ہو واب لرور دیتا حتی نسو ذکر دی دنیا پا سامان مشغول ہو دا سبب سے دا نسیان دا ذکر وکانو قوما بورا دا قوم بور جمع دا باہر دا مانا حالک فقد کذبوکم دی تقدیم گستاتو دی معبودانو ما تقولونا چی تا سوائے فما تستوین صرفا طاقت نرے تاسی ددف دا عذاب ولا نصرا او ند امداد کولون من منکو نزق عذابا کبیرا ظلم کی تاسونا پا کفر سرا پا شر سرا پا معصیت دا خالق سرا او بسک دیبان عذاب کبیر مرسلنا قبلک من المرسلین ندلی گلی ما پخانا مرسلین مگر دی خوراک کئی بازار تدین دا سناشنا خبر خونه دا کہ پیغمبر خوراکو لکی پیغمبر بازار تولی دی وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ بعد بار امتحان غنی دا فقیر دا پار امتحان دے مریض دا سید مریض دا پار امتحان دے اتصبیر تا صبر کوئے مانا اکے وکانا ربک بصیرا اور رب تا چکم دے دا بینا دے کنا انا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا
دا دریم رکوع شروع شوا د سورہ فرقان د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته مخکې رکوع کې انکار د رسالت نه د منکرینو او دلته انکار دی د معاد او د رسالت دواړو. رسالت منل دام اصول د دین دی او معاد هم د اصول د دین نه دی او بیان د ندامت د منکرینو دی د رسالت نه پرز د قیامت باندې په هغه وخت کې چې دیلا دا ویمانتیا نفع نه ورکړي. کان فیما قبلو الانکار عن الرسالة وها هنا الانکار عن المعاد والرسالة وبيان ندامة المنكرين عن الرسالة يوم القيامة حين لا ينفعه الندم. دغه منکرینو ته دغه پیمانتیا سو فائدہ نه ورکړي. دا د دې رکوع ما قبل سره ربط او مناسبت شو. د دې رکوع خلاصہ تصفیه مسأله القرآن، تصفیه دا د مسلې د قرآن و انکار المنکرین عن الساعه او انکار د منکرینو دې د قیامت نه وبطلان اعمالهم او بطلان د اعمالو د دغه منکرینو د دنیا کې سنیک اعمال دي کوي چې ایمان ورکې نه نو هغه عمل د مقبول نه دی. من عمل صالحا وهو مؤمن احوال په منظر د شروط وندامة المنکرین عن الرسالة او بیان د ندامت د منکرینو د رسالت نه چې کوم خلق منکر د رسالت نه او په دنیا کې داغي ندامت دا به ذکر و احساسهم او د دې احساس د دې لپاره و شکایت الرسول علیه السلام عن القوم بأنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل پدی کی شکایت ته ذکر د شکایت د رسول علیہ السلام دی د خپل قوم نه پدی شان سره چې دی دا قرآن پاک پر خو دی دی قرآن باندې عقیده نه ساته عمل په نه کو فیصله په قرآن باندې نه کوي وتسلیه للنبی علیہ السلام بل پدی کی تسلی دا نبی کریم علیہ السلام تا بأن في كل زمان يكون للأنبياء أعداء من المجرمين. پدیشان سرا چې په هر زمانہ کې د انبیاء علیهم السلام د پاره دشمنان وي د مجرمانو نه. فصبروا هغه پیغمبرانو په ایجاد مجرمینو صبر کو علی اذاهم فلک بهم اسوه تعلم پدی پس اقتداء تم صبر کا ودفع شبهتهم في نزول القرآن تدریجا بل دی بویل چې دا قرآن په جمع ولې نازلېږي داغی د شبه دفع دا په نزول د قرآن کې تدریجا والتذکیر بما بعد الموت او پن ور کول دی په هغه واقعات باندې چې پس د مرګ کمراتون کې دي هغه واقعات الله امت حاضر ته پن ور کوي. دا د دې رکوع خلاصه ده. ذکر الله اوس فرمایي وقال الذي قوم نلری رجا د ازداد نه دي د دې معنا امید مرادي د دې معنا خوف مرادي. یره زما د لقاء سره نشتا زما د لقاء امید نه لري. مقوله د قول دادا لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا
ولی نشی نازلولے پا منبانی ملائک ولی نرازی یا چمون رب عیانن او چدا پا حق پیغمبر دی لقد استکبروا فی انفسهم دی تکبرو کا پخپلو نفسونو کی ځان دومره غټ وګاڼه چې مونږ سره د خدای خبرې وکړي او ملائک دې مونږ ته راشي وعتوا عتوا کبیرا او دی سرکشي کړي او سرکشي لویا یوم يرون الملائکه پاغره چې دی ملائکه ویني ملائک کی راځي دی د پاره د عذاب ملائک برازي لا بشرا یوم ذل للمجرمین نبی خوش خبری په دغه د پاره د مجرمانو ويقولون حجرا محجورا ادیب وای نطلب حجرا طلب کو من د پناه د منی د عوز محجورا معاذ پناه ور کړی شي دا د عربو محاوره ده چې د مبالغه په مقام کې دا هغه جنس د صفت راواخلي ستر ساتر عدل عادل ظلم ظالم یوم ایوم ظلم ازلم دلته هم د حجر په صفت کې محجور ذکر شي دا په هغه تقدیر باندې چې دا قول د دغه منکرین شي ځینې مفسرین وایي چې دا قول د ملائکو هم ګرځېدی شي چې هغوی ورته وایي حراما محرما علیکم البشرا حرام ده او محرم ده په تاسو باندې دا خوشخبری په دې صورت کې دادی دا توبیخ شو او دا قول د ملائکو شو وقدمنا الى ما عملوا من عمل قسم تو هغه تا چې دی کوم عمل کړي د عمل نه هر عمل چې وي د دې په دنیا کې لګي کړي وي ډېری کړي وي خ عمل فجعلنا هباء منصورا ګرځو دی لرا یو ګرد الزول شوی لکه سیلې چې په خور راشي او زری زری خوري وری شي د چا پنه فن راځي سو کې راغونډول نشي دقه سي د دې اعمال به برباد به د آخرت په نسبت دا خو د دې مجرمانو بیان شي دا غي بالمقابل ذکر کړي اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا صاحبان د جنت مومنان مصدقین په دغه ورځ باندې دا بغوري د جهاد د زیاده قرار نه او ډیر خسته د جهاد د آرامګاه نه جنت خود چې دغه د قرار زیاده جنت چې د آرام زیاده جنت تانجا کے آزاری نباشد کثیر آبا کثیر کاری نباشد جنت آغا دے کہ التس آزار دیو بل نشتا او چا سره د چا کار نشتا هر څوک په خپل کار کې خوشاله دي ويوم تشقق الغمام ونزل الملائکه تنزیلا هغه چې سیری شي اسمان بالغمام من الغمام د وریځنا او نازل کې شي ملائک تنزیلا په نازلولو سره الملک یومئذ الحق للرحمن بادشاہی په دغه ورځ باندې حق دا د پاره د رحمان ننوم بادشاہی د الله دا او په دنیا کې الله ست تصرفات ورکړي دي بادشاہی دی حکومتونه دي التدبل کا حکومت نشتا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار بادشاہی د چا دا بل جواب بنی بادشاہی دیو الله دا چې صاحب د قهر او د غلبې دی ایو د ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن
وکان یوما علی الکافرین عسیرا، او وی بدا یو ورځ په کافرانو باندې ډیره سخت او ډیره ګرانه. دا اوس الله تعالی دیو خاص کافر ذکر فرمایي. دا عقبہ ابن معیط دیو دعوت کړو، هغه کې خلق شاملو، نبی علیہ السلام مرغلو. حضور زواله خوراک کوم چې ته کلمه وایې. د کلمه ویلا دا د یو بل دوست کافرو سنادید د قریشو کې امیہ او ابی ابن خلف هغه خبر شو، دته خفقان ښکارا کو چې تاولی کلمه ویلا. ولبس یو بندو زما د سرخان تراغه یو ماته چې سو تا کلمه نه ویلی نو زستا خوراک نکوم، ما کلمه ویلا. ولتبه پس خوشاليږي، زه په دې خوشاليږم چې ته د خپل خبرې نه واپس شو. نبی علیہ السلام ته توکانی تو هغه بدبخت دا شکار وکړ، ا توکانی د ته الټا را لړي د لپاره سبب د نقصان نه کړ اور لمبه چې مخې لراشي. او نبی علیہ السلام ورته ویلیو چې کله ته ما سره چې مخامخ شنو بیا به پرېږدم نه. سارا او د بدر کې دیم راغلی او نبی اسلام داغه د قتل حکم داو. د غبل چې کوم هغه تیلغون لنیزه ور رسیدا، هغه چې ویوالي خلکو دا معمولی زخم دی، وی دا ماته کې دکانې توکلې وم نه پاتې کېدم، دا خلا نظر ارسه هغه پاغي باندې ختم شو. الله داغه متعلق ذکر فرمایي ويوم يعض الظالمون، پاغرز باندې چې چک لګي ظالم علی یده په خپل لاسونو باندې، کله سړی غوسه شي ځانته نو پزان چکونه لګي. داغه عقبو یقول وای بدغه بندا دغه ظالم یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کی مالره چې ما نیولې وې د رسول الله اسلام سره لار او د خپل خبرې نه واپس شوي نه وي. یا ویلتا افسوس ته مالرا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، چې ما نه وی نیولې کاش دا ابی ابن خلف په دوست سره. دا ولی لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تاقی سره د گمراه کړو ما د ذکر نه، د پن نه، د نصیحت نه، د قران نه، پس لاغې نه چې ما تراغلی او ما خو کلمه ویلی و. دی باندې دامت کار کوي، خدا نه دامت فائدہ ته نه ورکي. وکانه شیطان للانسان خذولا، او دې شیطان د انسان د پاره تاریک النصرت، دې داغه خذلان کوي. وای حکم د دې عام دی، هر څوک چې د نیکانو سره تعلق پیدا کړي او بے پریدي او داغي بے احترامیو کی، نو داغي انجام به مدقي او داغي انجام به ندامت خپېمانتیا وي. چون خدا خواهد که پردا کس درد، میل شر درتا نه پاکان زند. چې کله خدای غواړي چې د چا پرده سری کی، د نیکانو خلقو په ستانی جوړی کی، پیغمبرانو په خبري شروع کی، صحابه کرامو په شروع کی، ائمه دین په شروع کی، اولیاء الله په شروع کی، نو پرده لا سری ہے. چ قوم میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دلی نامت بدر. اس قوم اللہ نہ رسوا کئی، دیو صاحب دل سړی ډېر په درد راولي، نو د خدای عذاب ته دعوت ورکړي. تو مشو مغرور از حلمی خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرد تورا. ته د خدای صبر نه مغرور کیږه ما چې پستی نیسی نو سخت بدی نیسی. حلم حق اورام واسا میں کند، چوز حدش بگذرد رسوا کند. دا اللہ صبر د سره مواسات کوي، همدردی کوي،
او چې د حد نه تیروزي نو بیا رسوا کی دغه انجامي چې څوک نیکانو رته درد او تکلیف دارسي وقال الرسول وایب رسول علیہ السلام یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے زما ربا بیشک دی قوم زمانی ولی دا قرآن متروک دی بانی عمل نکو دی بانی عقیدہ نساتے پیغمبر علیہ السلام بدا گواہیو کی او قرآن پاک بم دا گواہیو کی حدیث کی راغلی دی چې دا قرآن پاک به قرب قیامت کې د پاڼو نه پورته شي الله بوله یو شکل ورکی پورته بروانی له دوین کدوین نحل د پار به بناری پشان د بنار د غبین نه مچای یقول یا رب اطلع ولا اعملو رب ذل استیشم پما عمل سوک نکړي نو چې پیغمبر علیہ السلام هم گواهیو کې او قرآن هم گواهیو کې نو پاتې شو وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین دارنګ ګرځولې دې ما د هر نبی د پاره دشمنان د مجرمانو نه هر پیغمبر د پاره په خپل زمانه کې خامخا دشمنان او مجرمان وی د نیکانو د پاره خامخا بدانو کې دشمنان وی دا د پخوانه طریقه را روانه ده دنیا چې دا مجموعه د ازدادو ده پدې کې بجټ سيزونه وی د خدای د دوستانو تعظیم کوونکو به وی اداغي بیزتی کوونکو به وی علم به وی جهل به وی سنت به وی بدعت به وی توحید بومی شرک بومی اسلام باوی کفر باوی حلال باوی حرام باوی عدل باوی ظلم باوی رڼا باوی تیار باوی دا دنیا چې دا د زیدونو مجموعه ده ستے ذکر رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی دا ازل درو دینا ترنن وزی پوری دو سیزنوں پا جنگ و پا پیکار را روان دی یو طرف تا چراغ مصطفی دے بل تا شرار ابو لہبی دی دا ابو لہب دا اور بسری دی نو اللہ دکا فرمائلی دی دارنگ ما گری دا ہر نبی دا پارا دشمنان دا مجرمانونا وکفا بربک ہادیم و نصیرا کافی دا رب ستا ہدایت کا ان کے او امداد کا ان کے بیا رب کفائل لپاره د کفا دی حرف جر په دراغله دی عام قانون دی چې حرف جر زائده دا فعل ما کفا بربک وکیلا کفا بربک حسیبا کفا بربک هادیا و نصیرا وزید په کلام الہی کې دا مطلب نه چې بے فائدې هغه کې مقصد تحسین د کلامی او دا د چې د په اسقاط سره نقصان په اصل معنا کې نه راځي الذين كفروا اغا کسان اغا چکم دی وقال الذين كفروا وی اغا کسان چه کافران دی دا دیغ شبہ اللہ دفع کی لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة ولی نشی نازلو لی دا قرآن پیڑوان دی سنگ سے تورات پیڑ راغلو انجیل پیڑ راغلو دا ولی پیڑ نازلی گی تدریجن رازی دیر اشکال زمانہ نبوت کی کذالک انزلناه متفرقا علی دا سماده متفرق نازل کړي صد پارا لنثبت به فؤادک چې ثابت کو په دې سره رستا تدریجان راشي ورتلناه ترتیلا لولم په دی باندې پتا باندې په ترتیل سره پواسطه د جبرئیل امین علیه السلام سره د قران پاک د لستو درې طریقې دي یو ترتیل دی او یو تدویر دی یو حدر دی ترتیل دی په دمل استل دی هر حرف تخپل حق ادا کول دی د لحن جلینا د لحن خفینا ځان ساتل دی او حدر په تیزیل استل دی او تدویر کړي دا درمیانه دی
ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن په ترتیل سره اے جوده تجویدا امام جزری ویلی دی والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يعرف التجوید فهو آثم عمل په تجوید باندې لازم دی ضروری دی چې څوک تجوید نه پیژني نو دا ګناهګار دی دومره تجوید چې د لحن جلی نه ځان وساتي د حی او د خی فرق کی د قاف او د کاف فرق کی ذکر کدی سرا د قلب په قلب وای نو تغییر د معنا راځي دارنګ له د دوالین په ځای زوالین وای دوات په ځای زوی وای نو تغییر د معنا فاحش راځي ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا راتنه کی دیتا ته په مثال سرا په ابطال د امر ستا کی چې کله تا ساحر وای کله شاعر وای کله کاهن وای کله مجنون وای مگر راته کوم په حق سره لاغي مقابل ستا تصدیق نازل شي چې تنه ساحر نه شاعر نه کاهنی نه مجنون بلکې ته په حق پیغمبري واحسن تفسیرا او خیستا د جهاد د تفسیر الذين يحشرون على وجوههم هغه کسان چې غي حشر کی په مخونو باندې الټا سر خطا او په پورتا نو تودا سي بزي څنګه وی چې خدای لکم طاقت په خپو پورتو ور کړو دغه سي په دې د ورته طاقت ورکړي دنیا کې اړولي روانو التبم اړولي رواني اولئک شر مکان و اضل سبیلا دا کسان بدترین دي ناکار جهاد د مکان نه او گمراه تر دي د جهاد تلال دا سلورم رکو شروع کیږي د سوره فرقان نه د دې رکو مخ کې سره د ربط مناسبت ده چې څنګه مخ کې انکار د منکرینو د رسالت نه نو دلتم انکار د منکرینو ده د رسالت او بیان د عاقبت د منکرینو ده کان فيما قبلو انکار رسالت وها هنا ايضا كذلك وبيان عاقبه المنكرين د منکرینو د انجام بیان د دیرو کو خلاصہ بیان بقیت مسألة القرآن فی ضمن التذکیر بایام اللہ بیان د باقی مسئلے د قرآن پاک دے په ضمن د تذکیر بایام اللہ په قرآن پاک کې اللہ تعالی درې قسم تذکیر ورکی تذکیر بایام اللہ تذکیر بآلاء اللہ تذکیر بما بعد الموت وبیان حماقت المنکرین او بیان د حماقت او د قمقلتیا د منکرینو دی والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر د پاغه واقعاتو چې کوم د مر نه پس راتلونکي دي ومذمت اتباع الهوا او مذمت ته د تابعدارۍ د خواهش نفسانی چې خپل خواهش پسې شړې رواني وان المتبعين للهوى اضل من الانعام کوم خلق خپل خواهش پسې روان دي دا چارپایو نه زیات گمراه دي زیات بیلا دي ځکه چارپای کې شعور شته ادي کې هغه شعور هم نشته دا د دې رکو خلاصه ده بیان بقیت مسألة القرآن في ضمن التذکیر بأیام الله تعالی وبيان حماقة المنکرین والتذکیر بما بعد الموت ومذمة اتباع الهوى وأن المتبعين للهوى أضل من الأنعام ولقد آتينا موسى الكتاب تای ورکړو ما موسی علیہ نبینا علیہ السلام ته کتاب چې تورات وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځولیو ما د سره رور د هارون علیہ السلام وزیر څنګه معاون وي د بادشاہ دیم د موسی علیہ السلام معاون او موسی علیہ السلام سوال کړو چې د دې په فصاحتم سوا ده دے ما سره مرګره کا د موسی علیہ السلام سوال الله قبول کو دتم الله پیغمبري ورکړه
وزیر ته وزیر ځکه وایي لأن يتحمل اوزار المملکت، چې کوم اوزار اسقال د مملکت دي دا برداشت وزیر کی، صدر خو په ځای باندې ناست. فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، ما ویل دوی ته لړشه تاسو دواړه هغه قوم ته چې هغوی تکذیب کوي زما په آیاتونو باندې، چې فرعون دی، فرعونیان دي. دی ورته لړل کلام کې ادماج دی، دی ورته لړل هغوی تکذیب وکړو. فدمرناهم تدمیرا، ما هلاک په هلاکولو سره انجام یې دغه شنو. دا د موسی علیہ السلام او د فرعون اجمالی واقعه شوه. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم، قوم د نوح علیہ السلام هر کله دی تکذیب کو د رسولو ما غرق کړو. بیا دا موضوع من عاملوه دی، واغرقنا قوم نوح اغرقناهم، مفسر حذف شو، اقامت مفسر شو په مقام د مفسر باندې. وجعلناهم للناس آیه، او ګرځولیو ما دغه هلاکت د قوم د نوح علیہ السلام د قوم د پاره او نشانی، دا راتلونکي نسل د پاره یو نخوا، یو علامه وا د الله د قدرت، چې دغه سنا فرمانو سره الله دا کار کوي. وآتنا للظالمین عذابا الیما، او تیار کړو ما د ظالمان د پاره تیار کړی د ما عذاب دردناک، اسده چې عذاب د جهنم دی. دا بیا اجمالی ذکر خی د سو قومونو، وعادن و سمودا، دارنگ عادیان او سمودیان، د صالح السلام قوم، د هود علیہ السلام قوم، و اصحاب الرس صاحبان دا کوئی چاسو کی دیتا پیغمبر حنزلہ علیہ السلام. وقرون بین ذالک کثیرا، او ډیر قرون په مابین د دې کې ډیر، دا ټول ما هلاک کړی دي. که د نوح علیہ السلام قومنا فرمانی کولا، که عادیانو، که سمودیانو، که اصحاب الرسو، که نور نا فرمان خلقو، ټول ما تباہ کړل. وکلن ضربنا له الامثال، بیان کړی ما هر یو د پاره مثالونه. ضربنا کلن ضربنا له الامثال، وکلن تبرنا تتبیرا، هر یو لدین ما هلاک دے په هلاکولو سره. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء، تاید راته کړي د اهل مکه هغه کلی باندې چې باندې باران ورشه، باران د ناکاروالي، هغه سدي د zarar باران کانی په وریدلی دي. قراد لوط علیہ السلام، قرى صدوم چې ورته وای الټه شوی دي، کانی په وریدلی، ډیره ته جوړ شوی دي. عرب په خپل سفرونو کې پدې تیریږي. انکم لتمنوا علیهم مصبحین وباللیل افلا تعقلون، تاسو سفرونو کې شپه ورځ پدې تیریږئ، سوچ نه کوئ چې دا ولې دا کلی الټه شوی. وما قولوا لیتم منکم ببعید، لوط علیہ السلام قوم خو ستاسو نه لرې نه دی، نږدې دی، په سفر کې تاسو به تیریږئ را تیریږئ. افلم یکونوا یرونها، آیا دی ندی چې دی لروینی؟ حمزه د پاره د نفی، لم د پاره د نفی، ثبات فائدہ قبل کی وی نہیں ہے. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ دی امید نہ لري د باس بعد الموت، پس ته مرګ جون دی منی نه. وایزار او کا چکل دی تاوی ان یتخذونک الا هزوا، ننشی تعالی مگر پټو کو سره محذوان بکا ان فی ید، او یقولون وایدی اهذا الذي بعث الله رسولا، داغه دی یتیم د ابو طالب چې د الله پیغمبر لګل دی، بل څوک پیغمبر نه لګ. ان کاد لیضلنا عن الہتنا، بین مخفف من المثقل، تیر شان د قریب د کې من ملار کې د خپل خدایان نه، ا د خدایانو نه بیزاری ته دی، هغه ته دلال وی. دا مسخ د فطرتو دی، فطرت مسخ شوی، نو چې کوم هدایت هغه ته دلال وی، چې کوم دلال هغه ته هدایت وی. لولا ان صبرنا علیها، کچری من صبر نه کپدی باندې نو له دلنا من به بیلار کړو. وسوف يعلمون، لزر دي کی بپوشي، حين يرون العذاب، چې کله دی عذاب اوویني، من اضل سبیلا، سوق د گمراه د جهت دلارنا دی او کوم مومنان دي. وصلی الله تعالی باغ خلق انکار کوي چې څوک تابعداري د خپل خواهش کوي.
ارایت من اتخذ الهه هواه آیات ویني هغه څوک چې د نسلی وی هغه الہ هوا د هوا تابع وي ځنې خلقي عبد الهوا ځنې عبد البطني ځنې عبد الدیناري ځنې عبد الدرهمي ځنې عبد الخمیسي حدیث کې تعیس عبد الدرهم د روپے بنده هلاک دی تعیس عبد الدینار د شرپے بنده هلاک دی او د خمیسي د جامع بنده هلاک دی او دې زمانہ کې د کلاشنکوب داغه بنده دی او د پیجارو گاڑی داغه بنده دی چې کوم خوا پیجارو گاڑی بس هغه طرف ته بزی کبیا چې کوم دې د مذهب نه انکار کوي کبیا د ارث نه انکار کوي پروا نشته ګورب باشو خوګ باشو یا سگی مردار باش هر چ باشی باش ولې زردار باش خوکشا خوک بدلی وته وی افغانیان پښوشا سکشا سپیشا چې سشیشه خو چې زردار شي خو چې زردر سره بس بیا داغي مسلک دینهم دینارهم داغي دین سره دینار دی بس دینار پس روان دي بیا اس پروا چې کم دی دان لري الله فرمایي افانت تكون عليه وکیلا تپدی باندې نگہبانی تپدی ساتون کے محافظ بلکہ نہیں تابانی خود تبلیغ دے رسول دی ام تحسبو آیات گمان کئے ان اکثرهم یسمعون او یعقلون کہ اکثر د دینا اوری یا پوئیگی بلکہ نہ پوئیگی قانون دا قرآن دادے چکم سما بانی فائدہ نہیں مرتب سما دا تفہم نہیں سما دا اجابت نہیں سما دا قبول نہیں اغین اللہ تعبیر پنف سر فرمائی دیو جنا اللہ فرمائی چتب ہوئی چک سے نہ اوری نہ بلکہ نہ اوری حمد پارا دے استفام انکاری دے یا دی پوئی گی نہ پوئی گی دی خو کانا نو اوری دلی دی خو لیونی نو عقل ہو خدا سما د اجابت نوا سما د قبول نوا عقل منجینو عقل د اجابت نو عقل د قبول نو عقل آن باشد کے بک شاید رہے راہ آن باشد کے بک شاید شہید عقل دیتا وئی چھ سڑی تا لار پرانا جی لار دیتوی سڑی تا داخرت بادشاہی پرانی جی دغت عقل وئی دیو جن اللہ وئی انہم کل انعام ندی جی مگر پشاند چار پایانو دی بل ہم اضل سبیلا بلکہ دی گمراہ تر جی دی جہد دلارنا چار پائے پخپل فائدہ نفع پوئی گی کلاس کے در سر لرگیو نیو تختی درنا کواخیولی در روانی کی درتا شعور پکشتے دی کیا شعور نشترے اللہ دکم لا شعورون دی کیا شعور دا حیوانات پشان دام پا دی کی نشترے دی وجنا شانور شاہ سے فیض الباری کے دیو حدیث پا دیل کے چی دا حدیث کے کم راغلی دی چی دا مڑے دے بوئی نیک بندہ قدمونی قدمونی ماروان نکے ماروان نکے او بدقیت انسان مو یا ویلتا این تذهبو نبی افسود ما ذرا تا تو ما چر تب جائے اغیر دے زمن کی ذکر کئی چی دا سما دا موتاو چکم دا کلام دا خلق دا قاتبتن سماع موتا کلام الخلق قاتبتن ما جا فیہا من الآثار والکتبی وایت النفی معناها سماع ہدن لا يسمعون ولا يسغون للابد ادبی سماع موتا دا درستنو متاخرین و قادبتن قول دے اور ددی کمایاتونو کی چلا تسمعو راغلے دے تے اسمانش کولے ددی مانا اغا سما دا اجابت اور سما دا قبول داد بیا محاورات تغا ذکر کئی وی پا فارسی کوئی چا فلان سخونی من نشنود فلانے زما خبر نوری یا کنی اوری دلی و عمل پی نکی اردو کوئی فلان میرا بات سنتا نہیں فلانے زما خبر اوری نا اوری کن نہیں و عمل پی نکی پختو کے میں سوئے خبروں کا اوری نا مانا دادا و اوری دلی اگر کن نہیں و منینا دا قرآن محاورہ دادا چا کم سما بانی فیدنی مرتب وکم عقل فیدنی مرتب اغین اللہ تعبیر پا نفی سرکی وکم لدو بانی فیدنی مرتب ان اللہ تعبیر پا نفی سرکی ذکر اللہ قرآن پاکی دی توی سمن بکمن عمین فهم لا یقلون دا کان دی راند دی چاڑاگان دی پوئی گنا
ولې دالی ونیو ولې پستر ګوړاندو ولې پغو کو کانو دا ټول خبر او تروي والله سین تعبیر پدې سره کوي ځکه دی هغه د حق د اوریدو هغه سمع نه وا د حق د لیدو نظر نو او د حق چې کوم دی د پویدو نظر دا نو ځکه الله تعبیر دینه پدې سره کوي دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره فرقان د دې رکوع ما قبل سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبل الانکار علی متخذی الهوا الہا مخک انکارو پنیمون کو د هوا لره الہ چې بس هوا د ځان معبود ګرځول دی چې خپل هوا ورته سوی نو هغه پس روان دي وها هنا بیان دلائل التوحید فی سورة الانعامات او دلته بیان دی د دلائل التوحید په سورۃ د انعامات کې دا د دې ما قبل سره ربط دی د دې رکوع خلاصہ تفصیل مسئلہ التوحید وتصفیتها تفصیل دی د مسلې توحید او تصفیه د مسلې توحید والتذکیر بآلاء الله تعالی بل پنور کول دی د خدای په انعامات ابلغ من المجاهد بالسيف دا په حجت مجاهده چې کومي دا ابلغ د مجاهدی بالسيف نه ومن احاطه علمي تعالی وقدرته او بیان دی احاطه د علم د الله تعالی دی چې د خدای علم محیط دی د خدای قدرت محیط دی حاوی دی په هر چیز کلیات جزئیات دا ټول الله ته معلوم دي تفصیلا بل انکار دی علی شرک المشرکین د مشرکانو په شرک باندې خلاصة هذا الركوع تفصيل مسألة التوحيد وتصفيتها والتذكير بآلاء الله تعالى وبيان مضمون رسالته والترغيب إلى الجهاد فإن المجاهدة بالحجة أبلغ من المجاهدة بالسيف وبيان إحاطة علمه تعالى وقدره تعالى والإنكار على شرك المشركين المشركين بشرك بانين باغیبان انکار دے علم تر الى ربک کیف مد الظل تنګور اے مخاطبہ رب ستا ته چې څنګه وکړي سوري چې نور پریوزی پټول از مکه باندې سوري شي ولو شال علو ساکنا که خدای را دې ګرځو دا سوري ساکن دا په ځای بیا ولاړو نه چې کله نور راوخیږي بیا ورو چې کمنه نو سوري کمیږي چې کله نور په تندي برابر شي استوا ته ورسیږي بس معمولی سایسلی لگا پاتی شي سورے کم شي ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا جما گر دانور په دې سوري باندې دلیل کنور نه وي بیا به سورے چرته دا دغه دلیل دی ثم قبضناه لنا قبضا يسيرا بیا دې قبض کو ځان طرف ته قبض يسير لګ لګ کمیږي سورے سړې په پويږي نه خو چې ګوري او سات پس سورے بړوان دي تلی دا علامه طنطاوی مصر کې عالم ته تفسیر طنطاوی داغه تفسیر چې کوم دی هغه پانه په پانه په کې تصاویر ډیر دي او عزت تصویر د قران نه ثابتو مې دا دلیل وای چې دا خو د نور عکس دی هغه کیمرا کې اونیسی او بیا هغه چې کوم دی بیا صفا کی او عزت د قران نه تصویر چې کوم دی دا ثابتو زاغه نه تفسیر کی او تصویر نو وی ډیر زیاده او استاد هغه بویل لازم کې الا تصویر دې کې سکه نشته خو بس تصویر د پکې تصویر د پکې څنګه راکا دا د انګریزا کتاب نه منجد هغه پانه په پانه تصاویرونه ډک دي ماران شادوغان میلوغان او لړمانان ټول پکې تصاویر استی دي الله فرمای هو الذی جعل لكم الليل لباسا پاک رب غزاد ته تعالی ګرځولې دي جام دا شپه جامه په پشان د جامې دا پرده دا سړی آرامو کی عقل پزیشی بدن تراحت ملوشی انهم راحت البدن وسکو او راحت زیادت العقل نوم راحت بدن دے سبب د زیادت عقل لے والنوم سباتن اگر دولی دا خوب سبات آرام وجعل النهار نشورا اگر دولی دا روز منشورا فیه دیکھ خلق خوار وارشی پخپلو کارو پس روان شی علی الصباح چو مردم برو اکار روان بلا کچان محبت بکوئی یا روان سار چه خلق پاسی خپل کارو پس روان شي زمیندار پټی ته روان شي دکاندار دکان ته روان شي
بابو دفتر ته روان شي او بلا کشان محبت بکوي روان کم بلا کشان د محبت تی د دیار کو سے تر روان دي چا قران شریف ترخ کی نیولې دي یرا وینن خدای او یاد شریف ډیر ګران دي چې دی با سوي هغه چې کوم دینو تکرار د حدیثت پکې راغله دي او نتیجه چې کوم دی نه ورګي اکم یاد دي لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعوا لتولوا وهم موردون کچری دیګ ما کې الله علم د خیر ویندي تبه اورول کړیو او کورګ دی بغرزي دلی وایرت کوونکی بو اوس چې اسماء حدیثت نه لرکی نو لتولوا موردون چې ورته خدای اورول کوي نو بیا خو به ایمان راوړي بیا خو به اعتراض نه کوي دی به مخیرون مصدقون وي صغرا کبرا برابر دي نتیجه ټینګ نه راځي اره دې کې به استاد سوي اپ دې سودا کې دي چا بخاری په طرف کې نیولې دا هغه باب برکت الغادی فی مالی حیان و میتن د غازی په مال کې برکت په جون او په مر کې یاره دلته کې چې کم دینو د صحابي د مال تقسیم د کروڑونو ته مسله رسیدلې دا چې دې کې بسوي چا سه بقاضی په طرف کې نیولې دي ولا تشکیک فی الماهیات دا ډیره ګرانه مسله ده چې دې کې با استاد صاحب سوي چا چې کم دې سلام په طرف کې نیولې دي او فتعمل فإنه جذر اصمو یره جذر اصم مسله ده چې دا بسنګ ګرانه مسلې چا چې کم دینو دغه په طرف کې نیولې ده شرع قایا التلم اجبر حاشیه ده چې دې کې بسوي چا نیولې د هدايت په طرف کې وې دلته کفالت د رجلین او د عبدین ده چې دې کې به استاد سوي رامغه سبق په کفالت د رجلین کې خاص بیا په عبدین کې چا شرد سلام سندیلی سے نیولې د پترخ کې یره شوبه د معدوم النذیر دا زید معدوم النذیر هو دلته مقید صادق دی مطلق نه صادقيږي اقان نه چې صدق مقید صدق مطلق لرا دي کې بسوي دا بلا کشان محبت دي د یار کوسي تر روان دي دا طالبان دي د علم دین هر څو په خپل کار پسې هغه پسې بس روان دي الله فرمایي وهو الذي پاک رب غذات تے ارسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی چلے گلی دی بادونا خوش خبری ورکون کی مخ کے در رحمت دا لانا کہ باران دے یخ ہوا کی راشی دا باد دا باران استاز دے وانزلنا من السماء ماء طهورا نادر کی ما دا اسمان نا اوب پاکون کی وہ موسر بندہ پاکیگی کہ ظاہر نجاستی کہ جنابتی کہ بیودسی ټول د پاره او سبب د طهارت ته لنحيه به بلدة میتا چې جمدې کوم په دیو بو سرا اغزم کمړه مړز مکي په دې کې غیا ني فصل پکې ني او چې باران وشي ازم کش نشي ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا شرابو من په دبانې دا اغنا چې ما پیدا کړی او چارپای او مخلوق ډیر ټول په دې باندې سیراب شي پدی وبو سرا وجعلنا من الماء كل شيء حي د هر شی ما د دیوبونه اغله جمع دې کړي دي جون مولا ور کړي دي نباتات خپل جون دي د حیوانات خپل جون دي د ملغلر خپل جون دي غوم د باران نه پیدا کیږي دا کم کله چې ساس کې د باران راځي دې ته خمار مخلواز نیولي او دې ته چې کم دینو دا سپایم د دریاب سر تراشي نو سپای کې چې ساس کې پریوزي بند شي د دریاب یختي د الله په قدرت او په تربیت سره قیمتي ملغلره جوړ شي او د خمار وختي کې دا شي هغه نه ظاهر قاتل جوړ شي ار الاحسان عند الحر دینا وعند القن منقصه وذما كقطر صار في الاسداف درا وفي شدق الافاعي صار ثم احسان شریف سړي سره دا پشان د قرضې وینما لکه قرض اور سروک د قرض بدل کی لاندې سړي سره نیک سړي سره ګستاخ او بیادب سړي سره بدعقیدت سړي سره چې تهسانو کې هغه د پار زم وګرځي هغه د بده خبرو داغه مثال ذکر کړي کقطر صار فی الاسداف درن پشان د ساز کې د باران چې ګرځي په سپید د ملغلری په سپای کې ملغلره قیمتي او فی شدق الافاعی صار ثم په وخت د خامار کې ګرځي هر قاتل یو ساز کې دی یو ترتنه قیمتي ملغلره جوړ شو بل ترتنه ظاهر قاتل چې کوم دي دا جوړ شو د قسم مثال دی نو شریف سره چې احسانو کې
هغه بچ دې داغه مننه بکی او لاندې چې آسانو کو الټا بداغه نه انکار کوي تا باندې مخور راړی نو الله فرمایي ولقد صرفنا بينهم تاخي سرا اړول دې ما پما بین دوی کې دا د قران پاک آیاتونه دارنګ دا وبچ دي د باران دام یو ځای بارانو شي بل ځای نه کیږي صد پار لی ذکرو چې دی پن واخلي فابا اکثر الناس الا کفورا انکار کی اکثر خلق د ایمان نه پدی باندې لیکن کفروا کفورا استسام منقطع دا الا پمانه لیکن سره دی ولو شئنا کیرادو لرو لبعثنا فی کل قريه نذیرا وبلیګم په هر کلی کې يرون کې ور کلی کې الله نه لیږي بس یو پیغمبر راولېږي هغه پیغمبر عام امت لپاره تبلیغ کوي بیا داغه نائبانی او نذیرانی مبلغینی فلا تطل کافرون جاهدوا جهادا کبیرا اطاعت کافرانو مکوا تعلیم د امت تا او جهاد کو دی سره په دې قران سره جهاد کبیر داغه مجاهده دا باللسان مجاهده دا بالدلائل وهو الذي مرج البحرين دا نور د توحید ذکر کوي په صورت د انعاماتو کې پاک رب هغه ذات ته چې خلقی دو دریاب یو بل سره برغ روان دي هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج دا خوګ د خالص فرات تاکید د عذب دی او دا بل چې د نمکین دی سخ اجاج تا دا تاکید د پار د ملحون دی دریای شور دی تریخ دریاب دی خوګ د دواړه روان دي وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اگر په مابین دي دواړو کې الله یو برزخ یو واسطه وحجرا محجورا او یو ستر یو پرده حاجب محجورا او پټکړې شوی دواړه یو بل سره په بریده باندې روان لکه دلته دا لنډه او باسین کې ګوري بس یو بل سره داسې په بریده باندې دا روان دي کني دا خو سیال شي دی یو بل سره بخل کېدو خو د دې جدا کون کې الله دې نو والذي خلق من الماء بشرا پاک پیدا کړی دي دوبونه بشر د نطفه نه انسان پیدا کړ فجعله نسبا وسحرا گردول دی لران ذا نسب صاحب د نسب وذا سحرن او صاحب د مساهرت د سخرګنه دین امام شافعی هم ته دلیل نشي چې په دینا سره حرمت مساهره نه ثابتېږي لکه د الله په مقام د انعام او د امتنان کې ذکر کړی دی او زنا خو امر ممنوع امر قبیح دی فاحشه دی احناف کی علت دی د پر جزت او بازیت ته او جزت او بازیت کوم دی هغه په زنا کې او په نکاح کې دوړ کې برابر دی نو حرمت مساهره دا په زنوم ثابتي او په نکاح ثابتي کینو وکان ربک قدیرا او د رب ستا قدرت لرونکي ويعبدون من دون الله دا خدای له توحید شو او د دې بالمقابل مشرکان ذکر کوي عبادت کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه ما لا ينفعهم ولا يضرهم هغه معبودانو باطلو نو تنفع ور کوي که عبادت یو کی نو ول ضرور کولی شي کچره عبادت اونکی وکان الکافر علی ربه ظهیرا او دې رب دا کافر پر خپل باندې امداد کوونکې معین للشیطان دې د خدای مقابله کې د شیطان سره معاونت کی د شیطان سره امداد کی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا د پیغمبر فرض منصبی ذکر کوي نه دلګره ما تعالی را اے نبی علیہ السلام مگر مبشر من امنتا په جنت او نذیر من کفرتا په دوزخ دا مې چې پیغمبر معلم نه دی تشګن رسول کې دی دا حتر اضافي دی مانته مجبر نه ته مکره نه تا باندې اجبار کرا نشتا پتا رسول دی باقي حضور چې څنګه مبشرو څنګه منذرو دغه سي معلم انما بعثت معلما ز معلم لګل شوی قل ما اسلكم عليه من اجر کلمانی د تبید اوریدونا دای چې صبرانه غواړي اجر برانه غواړي نو الله داغه متعلق فرمایي تو ورته وایا سوال مستان په دې تبلیغ باندې س اجر الا من شاء اتخذ الى ربه سبیلا لیکن کاغذو کې اراده لري انہی سے خدای تعالی را فلا منعه زمنکم نه دینه معلومه شولا کاغذ خود یو سره ور کوي ایک ممانعات چې کوم دي دانشتا لکه فقها چې کوم دي اغه د سلی او دوجت په مین کې فرق بیانی یو چیز باندې بوجت مانی او سله چې کوم دی دا بجایي نبی سامنے تپوس شو چې حضور فرمایل چې ملاقی او مزامین د دې به امانه ده
غوا لغوی ورکای میخله سنډا ورکای پیسې پیالي دانا روا دي د څه خرسي دا د په قدرت خو نه ده مبيع مقدور التسلیم نه ده هغه به عرض کی روایت ترمذی کې ان لنکرم من لا ازادن کرامتن سشرا کوي بلا شرط حضور داغي اجازه ورکړي دي دینه معلومه شو فقهاوی چې په مامین سلی او دوجت کې فرق دی حجت خو بتعینی عمل به معلومه حجت به معلومه هر چې سله ده ای که د دې خبره ذکر چې کم دینو دا نشته دی دیو جنا د نبی کریم اسلام زمانہ کې کوم هغه عمرو بن سلمہ صحابي چې کومو هغه وی زور کوټه ما خلک بدمغانی تیرېدو مونږ یو بستی کې دیرو ما به تپوس کو سچلې داسې پیغمبر علی السلام دی آیاتونه نازلېږي زما حافظه خوا زما آیاتونه بیات شو بیا چې کله قومون اسلام پیش کوو زما پلارم لاړ حضور تویل چې تعلیق کې موږ کو فلانی کې کوه وليؤمکم اقرؤکم چې کوم تاسو کې خډیر قاری هغه د تاسو د پاره امامت چې کوم دی دا کوي چې تلاش وکړه زمانه په کلو قاری نو بز امام کړم بیا زما کمیس لګلندو بل مہرین به زنانه بوله راتلا نو هغه دی قوم له پیغور ورک الا تسن استقارئکم خپل قاری په پرده کوي نه شرمېږي نه امام به پردې دی دی مال چندو کا فشتروا لي قميصا مال قمیص واغسته فما بفرح بذلك القميص پيوج منو لکه په دې قمیص چې خوشاله ومه او صغا نور غریبان مو هغه زمانه کې چې جامو ته ضرورت خدا د دې امامو او بیا چې دې زنانو له پیغور ورک نو امام صاحب لای چې کم دینو دا قمیص ولا واغسته دی معلومه شته چې دو او حالانکه متقدمین چې کم دي او صحابه کرامو زمانه کې حجت غسل په امامت باندې په تعلیم قرآن باندې په اذان باندې دا خو بالکل چې کم دینو دا منو د امام صاحب استاد حماد صاحب دا هغه چې کم دینو زویو معلم ولکینو له وکانت کل شهر 100 درهم استرزاقا لا اجرتا دله به په میاش کې 100 روپے ورکولې د استرزاق د ضرورت په لحاظ حجت سره نو مقرر کړي د چاته شکایت کو چې زما په 100 روپے کار نه کیږي هغه ته دا معلم بدل کا دې زما په 100 کار نه کیږي علم 100 آتے 200 کپسل 200 بولر کو دا د هغه زمانه کې وي حجت منه غنو دا بیا هم سلوا دا دغه کوم دینو د ابن حجر سے تاریخ دی د امام سے مناقبو کې هغه کې دا واقع فتن فی کرمی وجودی کې دا ذکر کړی دي چې د امام سے زوی حماد یو استاد حماد یو د امام سے زوی حمادو هغه معلم کې نو له سورہ فاتحه ته ختم کړه 500 روپیا ولا ورکړي او معلم تو مو څخولې دي ما ولا استحقر ما علمت درس پک مګانا من اتیتو کا احترام للقران ما د قران د احترام په وجه درکړي دي نو دا معلومه شولا چې متقدمین کوم د سلیه د وجت مېز کې فرقو دی وجت په تعلیم قران باندې منع غاڼو او دا د سلیه کوم دا نو دا جایز دا دا شي اې د پارډیر نظائر دا چې کوم دي دا موجود دي نه دلته ځکوي الا من شاء الله نبی سبیلا مگر کسو کې را دي چې رب تعالی رمیسی وجت نه غواړم نو فلام نعه دا غینه منع کوم نه ورځي حضور ته بهدای نه راتل حضور ته تحائف چې دا نه راتل اخو وجت خو نو کنه وتوکل علی الحي الذي لا يموت وسبح بحمده توکل کو په الله باندې دا ترغیب سے توکل تا هغه ذات چې متصف په حیات ته هغه باندې ممات ناراضي او تسبیح ته ثنا د الله سره سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك وكفى به بذنوب عباده خبيرا کافی دی الله په گناهونو بندگانو باندې خبردار خدای خبیر او بصیر دی د گناهونو د بندگانو او نیک اعمال د بندگانو خدای تخکار دینو الذي خلق السماوات والارض هغه خدای چې هغه پیدا کړی اسمان او زمکه و ما بینهما پمینس کې څومره کائنات دي که حیوانات دي که نباتات دي که جمادات دي که نور دا که سپوږمۍ دا که ستوري دي فی 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې په علم الهي کې التخنا نورو نسپوږمۍ وا نظمکه وا نچ دینو اسمانو ادا شپږ سنه مالی د خدای په لین کې مقدار د شپږ ورځو ثم استوى على العرش به استیلاو کړه په عرش باندې الرحمن دا بدل دا
بدل د ضمیر د استوانا غسوق د رحمان فاسأل بی خبیرا سوالو کب د رحمان سره خبردار نه چې څوک په دې باندې خبر او رحمان پیژني دی بلانا دی الرحمن الیمامه من یمامی رحمان پیژنو بل مسلمه الکذاب تبدی رحمان الیمامه وي دا استوا نه مراد استوا جسمانی نه دا مراد مجسمه کوم دی اغه دین مراد استوا جسمانی اخلی یقعد علی العرش ويقعدو عرش بکینی او خي طرف ځای خالی وي از نبی صاحب ځان سره کینی دا د مجسمه عقیده دا او اهل حق کوم دی اغه الله لر جسم خدای د جسم نه منزه دی د جسم نه الله تعالی کوم دی دا پاک دی او دلته مراد اغه استوای جسمانی دا نه مراد ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال رب دار فوق د عرش نه دی بی د وصف د تمکن او بی د وصف د اتصال نه دغه جسمانی استوا نه مراد امام مالک ته تپوس شوو فاترق ساعتن یو ساعت سر کتک وحضر حذا او خلف رالالا بیا یو سر پورتک الاستواء معلوم والکیفیت مجهولة والایمان به واجب والصلاة بدعة آخر یاد مبتدع من مسجدی استواء معلوم ده کیفیت مجهول ده ایمان پہ واجب ده او چالتے نه بدعت ده او با سیدا مبتدع زما د جمعات نه دا معلومه شولا چې استوا چکم دا هغه استوا جسمانی دا نه د مراد بلکې ابن تیمیہ خو په دې ډېر خپه شوی دی وای دا لام الاشاره قانون اليهود یهودیانو په حتتن کې نون سیوا کو اي تحتتن ویلې به هندتن فی اشارتن او اشاره په کې لام سیوا کو دی په کې لام چکم دی دا زیاتی ک دا د لام زیاتی کول نه دی دا یو تعویل دی محاوره دا قد استوى بشن على العراق من غیر سیف او دم محراقی بشر غلبو کا په عراق باندې بغیر د وین تو شوینا بغیر د تورینا دارن لویړیا چې د عراق دا فتح شو التستوا په معنا د استولا سره دا چکم دې دار غله دي د دې لپاره تعویل کوي چې ذهن به ذهاب کوي استوا جسمانی تا لکه څنګه مجسمه چکم دې دا وی د عقیده دا ایو خو پکې ویلي دي وای چې کم دینو د سرو زرو پانی بې له نعلان من ذهب د سرو زرو پانی خو باغ پیخو گئی بیا بچ کم دی ولا جرابیم پکاري بیا بوله نور چې جنوم ته دی دا پکاري کنه ایو مولوی سیوی مونږ ته یو شیخ هلته تقریر کو په دې باندې امامت ازا جمی سړی ما زنه پویګما ما ته د دې استوا یا د دې ید د دې ما ته په دې بورډ باندې او نقشه ته وباسه چې زه په باندې پوښم ول دا نشم کولی چې دا نشي کولی نو اساسا ما ته دا خبرې چې دی دا کوي هغه مراد د استوانا استوا جسمانی اخلي اکثر سوال کې امدا مخ کرا ولي ثم استوى على العرش چې کله دې تویل شي تاسو سجدو کوي رحمان تا دی رحمان څوک د موږ رحمان نه پیژنو رحمان دی امامي پیژنو موږ اتم ته امر کوي ازیاتی کې دی لرا د امر د سیدی نفرت لا د دې نفرت کوم نه داسې واشي کنه داش پیغمبر کو شروع کیږي د سوره فرقان د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان بعض دلائل التوحید او نا اذن کذالک مخک بیان دلائل التوحید دلتوم بیان دلائل التوحید دی کان ما قبل بیان المنکرین الت بیان المنکرین او دلته بیان دی د مقررین چې کوم مصدقین دي او کوم اقرار کوون کړي دا غي چې کوم دی بیان دی د دې رکو خلاصہ بیان اوصاف عباد الرحمن بیان دے د اوصاف د عباد الرحمن الذين رفعت حجاباتهم چغینا پردی پورته شوی دي والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر د پواقع ځانګړي پس ته مرګنا وتعلیم الاقتصاد او تعلیم د درمیانه روای دي افراط بنه کې تفرید بنه کې په اقتصاد بروانی واهمیت الدعاء او بیان د اهمیت د دعا دي فإن مفتل ابواب الدعاء فتحت له ابواب الخير حدیث چاته د دعا با پرانسته شو د خیر باب ته پرانسته شو او چا دعا با بند شو د خیر باب ته بند شو
والترغیب الی التوبه الترغیب د توبې ته وتعلیم الاجتناب عن مجالس الزور او تعلیم د اجتناب د ځان ساتلو دی د مجالسو د زور نه د مجالسو د دروغ نه د مجالسو د بیادبو نه د مجالسو د بیادبانو نه دا د دې رکوع خلاصه ده تبارک الذی جعل فی السماء بروجا با برکت ته هغه ذات د برکت نسبت ته الله ته وشي نمرات تعاظم عن صفات المخلوقین برتر دے د صفات د مخلوقین نه د مخلوق د صفات نه الله اوچت دے د خدای علم د خدای قدرت د خدای سما د خدای بصر دا ټول د مخلوق د صفاتونه دا اوچت دي دا برتر دي ادا معنی چې نسبت د برکت به بل چاته نه کوي ځنې خلق کوئی نسبت د برکت به بل چاته نه کوي تبارک لی بیده الملک قرآن پاک کی نسبت د برکت ونی ته شوی دی منه مبارکت زیتونت لا ولا غربیت ونی ته نسبت ان نازل فی لیلۃ مبارکت شپې ته نسبت د برکت شوی دی دا چې کوم دې کند تا انک بالوادی المقدس المطهر المبارک ایت نسبت کوم دې دا شوی دی تو عام ته حدیث کې راغلی دي تاسو خوراک کوئ د کاسې د من نه کوئ د کاسې د ډول نه کوئ فإن البرکة تنزل فی حدیث کې برکت نازلیږي حدیث کې چې تاسو دعا کوئ لاسونه پورته کوئ په مخ راکاږئ د کې برکت نازلیږي نو د برکت نسبت قرآن پاک کې په حدیثو کې ډېر سوزونو تراغله دي او د الله برکت اجدا برکت ته دی وجنه برکت د هندا برکت ورکون کې خو الله دی خو الله ډېر سوزونو ته برکت کوم دی دا ورکړي دي با برکت ته لوی د صفاتو چې د مخلوقینو نه هغه ذات غدي پاسمان کې بروج نمبرات کواکب عظام دي یا قصور دي ځنې تنه دا بروج متعارفه اخلي د ریاضدانو حمل سورو جودا شیطان اسد سنبلا میزان واقرب قوت جدی ودل وهوتس وای دا انتزاعي سيزونه دي داغي د اسمان کورې دولسه سي کړي دا د برجونو نمونه دا اخیری دی وجنا عام مفسرین محققین دې له ترجمه نه ورکړي وجعل فی سراجا وقمرا منیرا ګرځولي الله په دې اسمان کې او سراج چراغ او سپوږمۍ رای ورکو کی نور پاسمان کې د سپوږمۍ پاسمان کې دا دی وجنا اغي تروس دی ویم سپوږمۍ تخطو خيجو نور تخيجو دا نور سپوږمۍ چې اسمان کې شي اسمان نه پاره دروازې دي اخو به اجازه ته سودنی نبی سام چې به معراج کې ته جبل سره سره دروازه په کوچه نور افتح ور لري کا من انت تسوق مما کا سول سرا تپوس بکی کی باقاعده اجازت به الب ایوان مرجی اسمان د پاره دروازې دي لری کیږي بنديږي والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ذکر و اراد شکورا پاک رباضات ته ګرځول شپه پیدا کې د شپه او ورځ خلیفہ دیو بل لپاره ورځ د شپې خلیفہ د شپه ضرورت خلیفہ دی کچنه یو ورد د شپې پاتې شه د ورځې دیو کی د شپې ته پاتې شه د ورځې دی په کی د ورځې پاتې شپې دی پوره کی یو د بل خلیفہ دی اچاره ان ذکر چې پنوالي او اراده شکورا اراده لیدې د شکرې وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض دا صفات فاضله دي د مقرینو د مصدقینو بندگان د رحمان هغه بندگان د رحمان چې دې تلکی په ځمکه باندې هونن په آرام په سکون سره مکه ندرځي تکبرانه راتل دا نه کوي واذا خاتم الجاهلون دې سره خطاب کی جاهلان ناپوهه خلق قالوا سلاما سلمنا سلاما دې سلام ته سلام د متارکت وي ناپوهه سره چې خبره کا په خبره نه پويږي وته السلام علیکم د دې التزام معنی چې ته جاهلی ته د خبرو قابل نه بد جواب جاهلان آمد سکوت د جاهلانو جواب سکوت دی جواب جاهلان باشد خاموشی د جاهلانو جواب خاموشی دا یو سلام د موادعات ته یو سلام د استیزان دی یو سلام د ملاقات ته یو سلام د متارکت ته دا سو قسم سلامونه دي والذي بیتون لربهم آکسان چې شپتی ری د رب د پاره سجدن سجدکون کی وقیاما او دریدون کی د شپې شبخیزی تهجد کوي او چې کم نینو او داوی چې خوشست باتو بزمی بنه فساد کردن در خانه بند کردن سرشی شباد کردن سخه مقامی سید شپې پاسی درد شیشه دروازه کلاو کی او د کوټی دروازه بند کی او تا سر پراز او پنیاز باندې ادریږي
بر خدا بر لا خودی الا کا گفت نستعین و نعبدو ایاک گفت دے دغه نستعین و نعبدو داوی ایاک نعبدو ایاک نستعین او بیاوی بطواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن کہ بیرون در چکر دی کہ درون در درائی خانه کعبه ته طواف لتم مراز دننا بعد سوکل چلا دنو مرازی سوک جهاج رزی و عزت د نقصان پاره انداب د خور دلان کیږي زه حج لنیم راغله حج ما ډیر زله کړی دی سوک د دې zarar د پاره دی هغه وای بعد سروانیو کې چلا دنم دروانی د پاره را دی با زمین چ سجده کردم ز زمین صدا برآمد کہ مرا پلید کر دی تجھ سجدے ریائی کہ پدمک میں سیوگا سر پورتا کا زد ریاض سیدے نہ پلی تکم پما دریاض سجدے چکم دے دامک کا وکنو انہا ساعت مستقرم و مقاما بے شک دا جہنم چکم دے والذین اگر کسان یقولون چغیوائی رب نصرف عنا عذاب جہنم اید منگر وواردن عذاب جہنم ان عذابها کان غراما بے شک عذاب جہنم دا دے لازم غراما لازمن انہا ساعت مستقرن بے شک دا جہنم بد دی جہد دا زید قرارنا و مقاما اور دی جہد دا مقامنا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا دا ترغیب دی اقتصاد تا بل اغدی دا خدای بندگان عباد الرحمن چکل دی خرچ کئی لم یسرفوا اسراف نکی مانا مال بیزای پنارواو کی دانے لگئی ولم یقتروا او نو کوتاہی بخل کی وکان بین ذالک قواما اور ددی پمیز کی درمیانہ وسط معتدل مقتصد نن افراد پکا دے نہ تہانی بعض خلق متوکلین وی اگئی ارسور کی د خدای پلار کی ابو بکر سے عمر سے بھی وقت وی چند اعلان شو ما عزت داد المالدار مقر ہے من نمبر وڑم ابو بکر سے ټول مال لاوړل وی سدی پر کو اب قل الله ورسوله د خدای رسول نو پر خود ما نیم راوړې نیم پرې خو ما وی نیم پرې خې نیم راوړې د پوره ابوبکر سم نمبر نشمړې او متوکلین خاص خلق دي کني عام طور دالا چې ټول بنور کړي سبب پرې دې ځانتا د خپل ضرورت ته پاره کنه وليدون مع الله اله اخر بلغ عباد الرحمن چې نه بلی الله سره بل اله خدای سره بل معبود نه غني او اخر وليقتن التي حرم الله بالحق دیلا مانا معبود را دی مخکم در تویلو اهل لغت داوی دا متکلمین داوی محدثین داوی مفسرین داوی امام راغب مفردات القرآن اگر ترتیب دو حروف اجاو بانی دیلا مانا ذکر کئی معبود تکم دے ذکر کئی بعض خلقوی تروز پورے تاسوت ملیانو دیلا مانا غلط خولی دا الا مانا دا کارساد مشکل کشار باران ورون کے ځان له خدا خبره ټیک دا بارون کم الله دے مشکل کو شام الله دے صحتم الله ور کوي جندم الله ور کوي مرضم الله بیائی صحتم الله ور کوي ټول کان الله کې خدا مانا چې دا د الہ مانا دا نه دا معبود دا غلطه دا د ټولو متکلمینو د محدثینو د مفسرینو د اهل لغت او د ټول کې دینو دا تغلید ته او د دې تمام مثال ویلو سڑی چکم دے دجی سر جمع کولا نگاہ دار ہمارا جراح خطا حتا در گزارو ثواب ہم نے ماں دا شیر مانا دے کولا کہ پلار اتلمن عمار میں اولی دو نو گزار میں پوکو نو گزار میں خطا شو خو ثواب میں اوش دا خبرزان لٹک دا کنا ٹک دا کنا چھ پمار گزار اخی او خطا ثواب دے اوش خود شیر خدا مانا نہ دا کنا دا دی دا غسی مثال خیلی والذین یدعون مع الله اله آخر بل اغد عباد الرحمن چې نه بلی الله سره بل الہ ولکن نفس التي حرم الله الا بالحق نه قتل کی نفس چې الله حرام کړی مگر په حق سره حق اغد قصاصنی وجنی یا چې دین او رجمنی وجنی یا قطع طریقی دا اساسونه د قتل جائز قتل دی اگر خون بفتوا بریزی رواس بے حکم بشر اب خوردن خطاس دیت پا کو وینه توی کا نروا دی دلرا بشتر حکم نہ ابسکل نام ناروا دی مفعل ذالکا کسوک دا کارو کی زناو کی ناجائز قتلو کی خدای سربل الہ گنی القاسامہ دے ملاقشی او دا عقوبت او دا گناہ دا سزا سرکن
یضاعف له العذاب در چندول شي عذاب یوم القیامت قیامت باندې ويخلد فيه مهانا همیشه به په عذاب کې مهان دا کافر عذاب چې دی دا د اهانت ته د مؤمن غ تطهیر دی الا من تاب وامن عمل صالحا مگر هغه څوک چې توبه وباسي ایمان راوړي عمل صالح فولک عبد الله سیئاتهم حسنات دا کسان بدلی الله سیئات ده پنی کو سره دا مطلب نه دی چې بدای به نیکی شي مطلب دا دی به انتم حسیئات بالتوبه سیئه په توبه سره لري شي ختم بشي او الله بداغي په دی ولا حسنه چکم دی دا ذکر کینو حسنه بولو لیکینو وکان الله غفور الرحیم دی الله متصف په غفوریت رحیمیت سره دا نه چې تیرے چه زمان کو نه دی دا د پاره د استمرار دی کنه ومن تابا او توبه وادا ترغیب د توبه تا وعمل عملا صالحا عمل صالح یتوب الله متابا الله تبارک کے دو سرا والذین بل عباد الرحمن غدی لا یشهدون الزور دینه هذه کی دروغ ہوتا د دروغ مجلس تا د گستاخ مجلس تا د بیادب مجلس تا غی تنور دی اذا مروا باللغو کتی پلغوا سلغوا کاری مرو کراما تیر ش کرام ایک شرکت نہ کی مجلس کی کینی نہ ولئن ذکروا بیاات ربهم آکسان چغلی ته پنور کې شي پایتونو ربانی لم یخلو علی صم و عمیانا نپری پدی باندې کانو او وړاندو نه بلکې وایوري رته کوز کی عبرت نوالی والذین بعد آکسان دی یقولون چوای ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین او بخمون د پاره اذن ربا زنګ د ازواجنا زنګ د اولادنا یخوال دسترګو چې نیکان وی او هغه کې فائدہ وی وجعلنا للمتقین اماما او ګرځي موږ د متقینو د پاره پیشوایان چې متقینو پیشوا به متقینو اولئک ذن الغرف تماسورو دا اسمه د پاره تعلیل دی اولئک الموصوفون من اغذنا عباد الرحمن صفات شرودی موصوف دي صفات مذکوره سرا یذون الغرفه در کو غرفه الدرجه فی الجنه درجه په جنت کې بما صبروا اکدي صبر کړی ويلقون فيها تحيه وسلاما دي تربا ملاقات کولی کې پدی کې پیشکشی او سلام تحیه اهل جنتو ملائک بورتی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین خالدین همیشه به پدی کې حسنت مستقر و مقاما خیسته دا جنت د جهاد د زیاده قرارنا او د جهاد د مقامنا قل ما بكم ربي لولا دعاؤكم دا بیان د اهمیت د دعا دی او ته پیغمبر علیہ السلام پروا نه لله پتا سو باندې کستا سو دعانی او فی الشدائد پسختو کې خدای ته سوال نه کوي خدای ته زاری نه کوي فقط کذبتم تاسو تکذیب کړو اے کیف ابو بكم پتا څنګه تر پروا ولري فقط کذبتم تاسو تکذیب کړو فسوف یکون لزاما ذریک عذاب د الله تعالی د تاسو سره لازم د عذاب تاسو سره لازمی او تاسو سره دائمی